بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر انگلش کے نیو کورس کے اسباق کے اردو اور پشتو ٹرانسلیشن کے ساتھ علی انگلش لرننگ چینل میں آج ہم سبق پڑھیں گے The Lost Leaf Part 1. اس سے پہلے تمام اسباق کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. لیٹس گیٹ سٹارٹڈ. Dear students, آج ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں The Lost Leaf. So open your books at page number 43. In a small part of the city west of Washington Square. واشنگٹن اسکوائر کے مغرب میں شہر کے ایک چھوٹے سے حصے میں The streets have gone wild. گو وائلڈ کا معنی ہے بے قابو ہونا یا بہت زیادہ بڑھنا. گلیاں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. They turn in different directions. وہ مختلف اطراف میں مڑتے ہیں. They are broken into small pieces. اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں. Called places. اور ان ٹکڑوں کو مقامات کہتے ہیں. One street goes across itself one or two times. Go across itself اس کا معنی ہے خود کو عبور کرنا، یعنی ان گلیوں میں اتنے زیادہ چوک ہے کہ وہ اپنے آپ کو کئی مقامات پر عبور کرتی ہے. تو ایک گلی ایک یا دو بار اپنے آپ کو عبور کرتی ہے. A painter once discovered something possible and valuable about the street. پینٹر رنگساز کو کہتے ہیں. ڈسکور کا معنی ہے دریافت کرنا، اور ویلیوبل کا معنی ہے قیمتی. ایک رنگساز نے ایک دفعہ اس گلی سے متعلق کچھ ممکن اور قیمتی بات دریافت کی. Suppose a painter had some painting materials. پینٹنگ میٹیریلز کا معنی ہے رنگ کے اوزار. فرض کرے کہ ایک رنگساز کے پاس رنگ کا سامان تھا for which he had not paid. جس کی قیمت اس نے ادا نہیں کی تھی. Suppose a man came to get the money. فرض کرے کہ اس کے پاس ایک آدمی رقم حاصل کرنے کے لیے آیا. The man might walk down that street. اور یہ شخص شاید اس گلی میں داخل ہوا. And suddenly meet himself. اور اچانک اپنے آپ سے مل گیا. Coming back without having received a cent. اور ایک پیسہ حاصل کیے بغیر واپس ہو گیا. In a small part of the city west of Washington Square. The Washington Square مغرب طرف ته د ښار په یو وړه حصہ کې. The streets have gone wild. کوڅې بې قابو شوي دي. They turn in different directions. دا په مختلفو طرفونو ته تاویږي. They are broken into small pieces called places. او دا په وړو وړو ټکړو کې تقسیمیږي چې هغې ته مقامات ویلی شي. One street goes across itself one or two times. او یوه کوڅه یو یا دوه ځله خپل ځان عبور کوي. A painter once discovered something possible and valuable about this street. یو رنگساز یو ځل د دې کوڅې متعلق څه ممکن او قیمتي خبره معلومه کړه. Suppose a painter had some painting materials. فرض کرے د یو رنگساز سره د خپل رنگ سامانو
پر which he had not paid چې د دې دپاره دې قیمت نو ادا کړی. Suppose a man came to get the money. فرض کړئ یو سړی د رقم حاصلولو دپاره راغی. The man might walk down that street. او شاید چې دا سړی هم په دغه کوڅه کې داخل شو. And suddenly meet himself. او اچانک د ځان سره میلاویږي. Coming back واپس راځي without having received a cent. چې دته یوه پیسه هم نه حاصلیږي. This part of the city is called Greenwich Village. شہر کے اس حصے کو Greenwich Village کہا جاتا ہے. And to all Greenwich Village the painter soon came. اور پرانے Greenwich Village کو رنگ ساز جلدی آ گئے. Here they found rooms they like with good light and at a low cost. یہاں ان کو اپنے پسند کے کمرے مل گئے جن میں پوری روشنی تھی اور بہت کم قیمت پر تھے. Sue and John C. lived at the top of a building with 3 floors. 3 floors کا معنی ہے 3 منزلہ. سیو اور جان سی ایک 3 منزلہ عمارت کے آخری منزل پر رہتے تھے. One of these young women came from Maine. ان نوجوان خواتین میں سے ایک کا تعلق مین سے تھا. The other from California. اور دوسری کا تعلق کیلیفورنیا سے تھا. They had met at a restaurant on 8th Street. ان کی ملاقات 8ویں گلی کے ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی. There they discovered. وہاں پر ان کو معلوم ہو گیا that they liked the same kind of art. کہ وہ دونوں ایک ہی قسم کے فن پسند کرتے تھے. The same kind of food. اور ایک ہی قسم کے خوراک پسند کرتے تھے. And the same kind of clothes. اور ایک ہی قسم کے کپڑے پسند کرتے تھے. So they decided to live and work together. پس انہوں نے باہمی اکٹھا رہنے اور کام کرنے کا فیصلہ کیا. That was in spring. وہ موسم بہار کی بات تھی. Toward winter a cold stranger entered Greenwich Village. Toward یہاں پہ معنی دے گا میں. سو موسم سرما میں. Stranger کا معنی ہے اجنبی شخص. موسم سرما میں Greenwich Village میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا. No one could see him. کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا. He walked around. وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے. Touching one person here and another there with his icy fingers. So touch کا معنی ہے مس کرنا. یہاں پہ معنی دے گا متاثر کرنا. اور icy finger کا معنی ہے ٹھنڈی انگلی یا سرد انگلی. وہ ایک شخص اس جگہ پر اور دوسرے کو اس جگہ پر اپنی سرد انگلیوں سے مسا کرتا تھا یا متاثر کر رہا تھا. He was a bad sickness. وہ ایک بری بیماری تھی. Doctor called him pneumonia. اور ڈاکٹروں نے اسے نمونیا کا نام دیا. On the east side of the city he hurried. ہری کا معنی ہے جلدی کرنا. شہر کے مشرق کی جانب اس نے بہت تیز رفتار سے سفر کیا. Touching many people. اور بہت سے لوگوں کو متاثر کر دیا. But in the narrow street of Greenwich Village. لیکن Greenwich Village کے تنگ گلیوں میں, narrow means تنگ, he did not move so quickly. اس نے بہت تیزی سے حرکت نہیں کی.
This part of the city is called Greenwich Village. The ښار دی حصے ته Greenwich Village ویلی شي. And to old Greenwich Village the painter soon came. او دی پخوانی Greenwich Village ته رنګسازان زر زر راغلل. Here they found rooms. دلته دوی ته کمرې میلاو شوې دی لایق چې د هغوی خوښې وې. With good لایق چې رڼا پکې هم ښه وه and at a low cost او قیمت یې هم کم و. Sue and John C. lived at the top of a building with 3 floors. Sue او John C. د 3 چته بلډینګ په آخري چت باندې اوسېدل. One of these young women came from Maine. د دې نوجوانانو ښځو نه یوه د مین نه راغلې وه. The other from California او بله د کیلیفورنیا له راغلې وه. They had met at a restaurant on 8th Street. او په 8 نمبر ګلي کې دیو په یو رستورانټ کې د یو بل سره میلاو شوي وي. There they discovered او دلته دوی ته معلومه شوله that they like the same kind of art چې د دوی یو قسم فن خوښ دی. The same kind of food یو شان خوراکي خوښ دی. And the same kind of clothes او یو شان کپړې خوښې دي. So they decided to live and work together. نو پس هغوی د یو ځای اوسېدو او د کار کولو فیصله وکړه. That was in the spring. That was in the spring. دا د موسم سرما خبره وه. Toward winter a cold stranger entered Greenwich Village. چې په Greenwich Village کې د یخنۍ په موسم کې یو ظالم اجنبي سړی داخل شو. No one could see him. هیڅ چا هم دی نشو لیدلی. He walked around. دی به اخوا دیخوا ګرځېدو. Touching one person here. یو سړی به دلته ټچ کاو and another there او بل به هلته with his icy fingers په خپلو یخو ګوتو سره. He was a bad sickness او دا یو ډیره غلطه یو ډیره خطرناکه بیماری وه. Doctors called him pneumonia. ډاکټرانو دې ته د نمونیا نوم ورکو. On the east side of the city he hurried. د ښار په مشرقي حصه کې خو دې ډیر په تیزۍ سره سفر وکړو. Touching many people او ډیر خلک یې متاثره کړل. But in the narrow streets of Greenwich Village. لیکن د Greenwich Village په تنګو کوڅو کې he did not move so quickly. هغه په تیزۍ سره حرکت ونه کو یا سفر یې ونه کو. Mr. Pneumonia was not a nice old gentleman. nice کا معنی ہے اچھا اور gentleman کا معنی ہے آدمی یا فرد. مسٹر نمونیا ایک اچھا معمر فرد نہیں تھا. A nice old gentleman would not hurt a weak little woman from California. ایک اچھا اور خوش اخلاق آدمی کیلیفورنیا کے کمزور اور لاغر خاتون کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. But Mr. Pneumonia touched John C. with his cold fingers. لیکن نمونیا نے جانسی کو اپنے سرد انگلیوں سے مس کیا. She lay on her bed almost without moving. اور وہ اپنی بستر پر بے حرکت پڑی رہی. And she looked through the window at the wall of the house next to hers. اور وہ کھڑکی میں سے اپنے گھر سے قریب ایک دوسرے گھر کی دیوار کو دیکھتی تھی. One morning the busy doctor spoke to Sue alone in the hall. ایک صبح مصروف ڈاکٹر نے حال میں سیو سے تنہائی میں بات کی. Where Johnsy could not hear. جہاں پہ جانسی ان کی باتیں نہیں سن سکتی تھی. She has a very small chance. اس کے زندہ رہنے کی امید بہت کم ہے. He said. ڈاکٹر نے کہا. She has a chance. اس کے پاس ایک موقع ہے. If he wants to live. اگر وہ زندہ رہنا چاہتی ہے. If people don't want to live. اگر لوگ زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں. I can't do much for them.
تو میں ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتا ہوں. Your little lady has decided that she is not going to get well. تمہاری چھوٹی ساتھی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ صحت یاب نہیں ہو رہی ہے. Is there something that is troubling her? کیا ایسا کچھ ہے جو اسے تکلیف میں ڈال رہی ہے؟ She always wanted to go to Italy and paint a picture of the Bay of Naples. وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ اٹلی جا کر نیپلس کی ساحل کی تصویر بنائے. سیٹ سیو نے کہا. پینٹ تصویر بنانا. ناٹ پینٹ نہیں تصویر بنانے کی بات نہیں ہے. Is there anything worth being troubled about? کیا کچھ ایسی چیز ہے جو کہ اسے پریشان کر رہی ہے یا کیا ایسی کچھ چیز ہے جو کہ پریشان ہونے کی قابل ہے؟ امین کیا ایک آدمی ہے؟ امین سیٹ سیو نے کہا کہ ایک آدمی. Is a man worth? کیا آدمی اس قابل ہے؟ No doctor, there is not a man. نہیں ڈاکٹر صاحب ایک مرد ایسا نہیں ہے. Mr. Pneumonia was not a nice old gentleman. Mr. Pneumonia یو خو او بوډا سړی نو. A nice old gentleman would not hurt a weak little woman from California. یو ښه سړی د کیلیفورنیا نه راغلی یو ماشومه او کمزوري ښځه نشوه متاثر کولی. But Mr. Pneumonia touched Johnsy with his cold fingers. لیکن مسٹر نمونیا جانسی د خپلو یخو ګوتو په ذریعه مسه کړه. She lay on her bed almost without moving. او هغه د حرکت کولو نه بغیر په خپل کټ کې پرته وه. And she looked through the window at the wall of the house next to hers. او هغې به په کړکۍ کې هغه دیوال ته کتل چې هغه د دې کور خواته د بل کور دیوالو. One morning the busy doctor spoke to Sue alone in the hall. یو سحر مصروف ډاکټر سیو ته یوازې په حال کې خبره وکړه. Where Johnsy could not hear, چرته چې جانسی د دوی خبرې نشوې اورېدې. She has a very small chance. د هغې د بچ کېدو امید ډېر کم دی. He said ډاکټر وی. She has a chance. د هغې سره امید شته یعنی یو امکان شته. If he wants to live, اگر که دا ژوندی پاتې کېدل غواړي. If people don't want to live, که خلک ژوندی پاتې کېدل نه غواړي. I can't do much for them. نو زه د هغې دپاره ډېر څه نشم کولی. Your little lady has decided that she is not going to get well. ستا دې وړې ملګرې دا فیصله کړې ده چې زه ښه کېدو والا نه یم. Is there something that troubling her? آیا داسې څه شته چې هغې ته تکلیف ورکوي؟ She always wanted to go to Italy and paint a picture of the Bay of Naples. هغې همیشه دا غوښتل چې اټلی ته لاړه شم او د نیپلز د ساحل یو تصویر جوړ کړمه. سیټ سیو ورته وویل. پینټ تصویر. ناٹ پینټ دا د تصویر خبره نه ده. Is there anything worth being troubled about? بل څه داسې څه قابل څه دی چې هغې ته تکلیف ورکوي. امین آیا یو سړی دی؟ امین یو سړی. سیټ سیو ورته وی. Is a man worth? آیا سړی د دې قابل دی؟ No doctor. نه ډاکټر صاحب. There is not a man. داسې څوک سړی نشته دی. It is weakness, said the doctor. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کمزوری ہے. I'll do all I know how to do. میں وہ سب کچھ کروں گا جو میں جانتا ہوں. But when a sick person begins to feel,
لیکن جب ایک بیمار فرد یہ محسوس کرنا شروع کرتا ہے that he is going to die, کہ وہ مر رہا ہے, hope my work is useless, تو میرا آدھا کام بیکار ہو جاتا ہے. talk to her about new winter clothes, اسے موسم سرما کے نئے کپڑوں کے بارے میں بات کرو. if she were interested in future, اگر وہ مستقبل میں دلچسپی لینا شروع کر دے, her chances would be better, تو اس کے زندہ رہنے کا امکان زیادہ ہو جائے گا. after the doctor had gone, ڈاکٹر کے جانے کے بعد she went into the workroom to cry, تو سیو کام کے کمرے میں رونے کے لیے چلی گئی. then she walked into Johnson's room, پھر وہ جانسی کے کمرے میں چلی گئی. she carried some of her painting materials, اور وہ کچھ رنگ کا سامان اپنے پاس لے گئی. and she was singing, اور وہ گیت گا رہی تھی. Johnsy lay there very thin and very quiet. so thin کا معنی ہے کمزور اور quiet کا معنی ہے خاموش. جانسی بہت لاغر اور خاموشی کی حالت میں بستر پر پڑی تھی. her face was turned towards the window, اس کی چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف تھا. Sue stopped singing, سیو نے گانا بند کیا. thinking that Johnsy was asleep, یہ سوچتے ہوئے کہ جانسی سو رہی ہے. Sue began to walk, سیو نے کام شروع کر دیا. as she walked she heard a low sound again and again, کام کرتے ہوئے اس نے بار بار ایک دھیمی آواز سنی. she went quickly to the bedside, وہ جلدی جانسی کے بیڈ کے قریب چلی گئی. Johnson's eyes were open wide, جانسی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. she was looking out the window and counting, وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور گن رہی تھی. counting back, اور گنتی بھی الٹی کر رہی تھی. 12 she said, اس نے کہا. and a little later, اور کچھ دیر بعد. 11 کہا. and then 10, اور پھر 10 کہا. and 9, اور پھر 9. and then 8, اور پھر 8. and 7, اور 7. almost together, یہ اکٹھے کہا. she looked out the window, وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی تھی. what was there to count, وہاں گننے کے لیے کیا ہے. there was only the side wall of the next house a short distance away, وہاں پر تھوڑے سے فاصلے پر اگلے مکان کی ایک طرف کی دیوار تھی. the wall had no window, دیوار میں کھڑکی نہیں تھی. an old tree grew against the wall, اور اس دیوار کے قریب ایک پرانا درخت اگا ہوا تھا. the cold breath of winter had already touched it, اور موسم سرما کی سرد لہروں نے اسے مس کر دیا تھا. almost all its leaves had fallen from its dark branches, اور اس کے کالے شاخوں سے تقریباً تمام پتے گر چکے تھے. what is it dear, پیاری جانسی یہ کیا ہے. asked Sue, سیو نے پوچھا. 6 said Johnsy, جانسی نے کہا. in a voice still lower, ایک ایسے آواز میں جو اب بھی دھیمی تھی. they are falling faster now, اب وہ تیزی سے گر رہے ہیں. 3 days ago there were almost 100, 3 دن پہلے ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی. it hurt my head to count them, so hurt the head کا معنی ہے تنگ کرنا یا درد سر بننا.
تو ان کا گننا میرے لیے درد سر تھا. But now it's easy, لیکن اب یہ آسان ہے. There goes another one, ایک اور بھی گر جاتی ہے. There are only 5 now, اب صرف 5 رہ گئے. 5. What dear, پیاری جانسی کیا ہے. Tell your Sue, اپنی پیاری سیو کو بتاؤ. Leaves on the tree, درخت پر لگے پتے. When the last one falls, جب آخری پتا گر جاتا ہے. I must go too, تو مجھے بھی جانا چاہیے. I have known that for 3 days, 3 دن سے مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے. Didn't the doctor tell you, کیا ڈاکٹر نے تمہیں نہیں بتایا. It is weakness, دا کمزوری دا, said the doctor, ڈاکٹر ورته ویل. I'll do all I know how to do, ما ته چې څه هم معلوم دي زه به دا کومه. But when a sick person begins to feel, لیکن چې یو بیمار سړی دا احساس شروع کی that he is going to die, چې دی مړ کیږي. Hope my work is useless, نو زما نیم کار بے فایدې دی. Talk to her about new winter clouds, دا هغې سره د موسم سرما د نوي کپړو په باره کې خبرې کوه. If she were interested in the future, که دا په مستقبل کې دلچسپي واغسته, her chances would be better, نو د هغې چانس بهتر کېدی شي. After the doctor had gone, the doctor د تلو نه وروستې Sue went into the work room to cry. نو سیو د کار کمرې ته د جړا دپاره لاړه. Then she walked into Johnson's room, او بیا د جانسی کمرې ته لاړه. She carried some of her painting material, او د رنګ څه سامان ځان سره یوړو. And she was singing, او ګانې ویله. Johnson lay there very thin and very quiet. جانسی دلته ډېر د کمزوري حالت جانسی دلته په کمزوري حالت کې په خاموشۍ سره پرته وه. Her face was turned toward the window, او مخی کلکی طرف ته تاو. Sue stopped singing, او سیو گانا بند کړه. Thinking that Johnsy was asleep, او دا سوچی کاو چې جانسی وده ده. Sue began to walk, او سیو کار شروع کو. As she walked, څنګه چې کار کاو, she heard a low sound again and again. نو بار بار به یو روغ غوندې आवाज اورېدو. She went quickly to the bedside. نو دا په تیزۍ سره د جانسی د کټ خواته لاړه. Johnson's eyes were open wide. د جانسی سترګې مکمل کولاو وې. She was looking out the window and counting. هغې د کړکۍ نه بهر کتل او څه شمارول. Counting back, او دا شمارولې هم الټه کول. 12 she said, هغې ووې 12. And a little later 11, لږ وروستې یې ووې 11. And then 10 بیا یې 10 ووې. And 9 9 ووې. And then 8 او بیا یې 8 ووې. And 7 او 7 او almost together دا ټولې یو ځای کړل. She looked out the window. هغې د کړکۍ نه بهر وکتل. What was there to count? دلته د شمارولو څه دي؟ There was only the side wall of the next house. د نږدې کور د سایډ یو دیوالو. In a short distance away, په لږه شان فاصله کې. The wall had no window, او په دیوال کې کړکۍ هم نه وه. An old tree grew against the wall. او د دیوال په خوا کې یو ډېره پخوانۍ ونه وه. The cold breath of winter had already touched it. او د موسم سرما کومه یخه سیلۍ چې وه دا ونې مسه کړې وه. Almost all its leaves had fallen from its dark branches. او د دې د تورو تورو شاخونو نه تقریبا ټولې پاڼې پرېوتې وې. What is it, dear? خوږې جانسي څه شی دی؟ ask سیو تپوس وکړو. 6 چې said Johnsy. جانسي ورته ووې. In a voice still lower, په داسې आवाज کې چې اوس هم کمزوری و. They are falling faster now. اوس دا په تیزۍ سره پرېوځي. 3 days ago there were almost 100. 3 ورځې مخکې تقریبا 100 پاڼې وې. It hurt my head to count them. د دې پاڼو شمارول زما دپاره د سر درد و.
But now it's easy. لیکن دا اوس اسانه شوه. There goes another one. یو بله تی هم ځي. There are only 5 now. او اوس صرف 5 دي. 5 5. What dear خوږې جانسي څه دي؟ Tell your سیو خپلې سیو ته ووایه. Leaves on the tree په ونه باندې پاڼې. When the last one falls کله چې اخري پاڼه پرېوځي. I must go to نو ماته به هم تلل پکار وي. I have known that for 3 days. ماته د 3 ورځو نه دا خبره معلوم شوې ده. Didn't the doctor tell you? آیا ډاکټر تا ته نه دی ویلي؟